من اول کړو تاسو خبر اورئ بعد خبر په کوړه خټک کې دماکه سوي د چې په مدرسه کې چې په د سمع الحق زوی حمید الحق چې کوم داغه ژوند د خپل ژوند تر لاس ورکړو په درزن خلک چې کوم داغه په کې زخمیان هم دي هغه نوشهر هسپتالونو ته منتقل شوي دي پیر بلا هسپتالونو ته چې په کې ځینو حالات ډېر زیات تشویشناک ښودل شوي دي ملګرو دا واقعا نن راغلی د جمعې لمونځ څخه په خطبه کې چې د سمع الحق زوی دغه مسجد امام چې د پلار هم تیر وختونو کې وجل شوی دی چې په کې هغه کې برید شوی په دغه خطبه کې ورسره کې دغه خپل ژوند چې کوم دی په هغه وخت خپل ژوند تر لاسه ورکړی دی دا شخړه یوازې په یو ځای نه او نه په یو کس باندې یا په ډله یا په یو تنظیم نه یا په یو پارټۍ نه په هر هغه کس ټارګټ کیږي تاسو د دې لړ زه تاسو ته یو مثال درکوم ملګرو چې وس ناس دغه په منبر باندې حمید الحق نامي یو عالم ناس ته چې لاندې ورسره زما او تا غوندي عام سړي هغه خبرو ته ناستي او هغه اوري خو په دغه دوران کې راځي یو کس هغه یو برید کوي په دغه برید کې صرف په دغه کس نه ټارګټ کیږي بلکې عام عوام عام شهرانو ته هم په دې کې تحفظ ملاو نه شو بلکې هغه هم پکې زخمیان شو هغه هم پکې مړ شو نو کله هم موږ تاسو دا سوچ نه وکړو چې یعنی په یو کس به برید کیږي او زه به بچ پاتې کیږم زه به ماته به کوم ضرر نه رارسي بلکې دا ستاسو چې کوم د هغه بیخي غلط ده داسې نظر لرونکي خلک چې کوم دی دا لنډ تاسو ته په خپل وطن کې داسې مسایل او داسې هغه واقعي رادرومي چې نه خو پکې د عوامو څخه کومه ګناه هم نه پکې کوم داسې هغه څه کردار هم خو بیا هم په دغه برید بیا داسې نه ګوري برید چې یو کس برید کوي او هغه صرف یو کس نه ټارګټ کیږي بلکې ناس ورته خلک لاندې هم هغه هم په دغه کې سر خوري او هغه هم په دغه کې د خپل ژوندونه په خاطرو کې اچول کیږي د دې لپاره باید موږ تاسو متحد شو یو بل سره اتفاق اتحاد او راوځو شعور په دې قام په دې ولس کې په هراولو او دغه لپاره هڅه موږ تاسو په شریکه